کرامو تاسو ته بیانونه وکړل فلسطین مو یاد دی وزوره یاد دی هغه فلسطین وینا فلسطین واړه واړه ماشومان یو څو ورځې مخکې پکې ما یوه زنانه وکته مخې پټ و سترګې کلاو وې سترګو کې د اوښکو په ځای وینې را روانې وې لاسونو نه یې وینې روانې وې بورکه یې په وینو لړلې وه خپل کور ته ولاړه وه کور یې په بارودو کې غورځېدلی او د هغې خاوند خالد نومو هغه پکې شهید شوی دا په عربی کې هغه تعمیر ته ولاړه ده ډېر په ارمان او درد سره وایي ډېر په جړا سره وایي په کرب سره وایي په زخمي شونډو سره وایي په دې سرو سترګو سره وایي خالده زما خاونده تا ما سره واده کړی وه عهد دې کړی د مینې لاس دې را کړی د محبت لاس دې را کړی تا ما ته ویلی و خالده چې ما او تا به یو ځای جنت ته ځو خالده نن ته زمانه مخکې شهید شوې جنت ته لاړې خو خالده ستا زخمی او ستا شهید بدن سره او ستا روح سره زما دا واده ده چې زه پاتې شوم او زما څلور بچي پاتې شول زه به په فلسطین باندې بیت المقدس په ازادي باندې خپل ځانم قربان کم او دا سرور واړه بچی بم د پیغمبر او د فلسطین په ازادي د عربو او د انبیاو په دې سرزمین باندې قربانوما وای دا د هغې زنانه جذبه وه زمونږ د علماو جذبه م تاسو وکته چې فلسطین باندې حمله وشوه ټول عالم اسلام کې ټولو نه اول او ټولو نه اوچت آواز ټولو نه توانا آواز ټولو نه زبردست آواز ټولو نه لاجواب آواز او ټولو نه قوت سره عالیشان آواز د علماء کرامو چې قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب په پېښور کې پورا اعلان وکړو چې حکمرانانو موږ ته لارې کولاو کوي موږ ټول ځو او د فلسطین د ازادي لپاره ځئ به راسره په زوره وایه ځئ به راسره نور په زوره وایه ځئ به راسره بیا مولانا صاحب اعلان وکړو لیکن ما تاسو خبر یې سیاسی او دا ټول خلق ټول عالم اسلام حکمرانان غلامان دي د یارې نه لاره نشي کولاولی تاسو نه تپوس کوم که موقع میلاو شوه ځئ او که تاسو خبر شوي چې د اسرائیل قاتل وزیر اعظم دلته تورلندۍ کې ګرځي واپس به ژوندی ځي په زوره وایه ژوندی به ځي نور په زوره وایه ژوندی به ځي خلقا ناغا دلتا راځي نه مونږ ورځو خو مونږ مقابله کوو مقابله په زوره وایه کوو مقابله نور په زوره وایه کوو مقابله دا ده چې مونږ به د اسرائیل هغه ایجنټان هغه یهودیان چې هغوی دلته په مونږ باندې مسلط کوي مونږ به هغه دلته نه پرېږدو او خپل دې خوږ وطن کې به د خپل خوږ آقای کریم محمد عربي صلی الله علیه وسلم د ناموس دپاره د هغوی د ختم نبوت دپاره د هغوی د شریعت دپاره پورا قرباني ورکو او هغه وخت پورې به د باطل قوتونو سره جنګیږو مقابله به کوو تر څو چې زمونږ په دې بدن کې د وینې آخري قطره موجوده وي مونږ به د دې ظالم قوتونو مقابله کوو انشاءالله په زوره وایه کوو به انشاءالله وآخر